बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। زموږ نن لیکچر د ډیویژن اف نروس سیستم په حواله سره دی چې په هغه کې نروس سیستم ډیوایډ شوی دی یو سنټرل نروس سیستم ته او یو د پیریفرل نروس سیستم. بیا موږ په دې کې به فرست ډیسکس کوو سنټرل نروس سیستم او وروسته به بیا پیریفرل نروس سیستم. ها سنټرل نروس سیستم چې دی دا بیا ډیوایډ شوی دی فردر برین ته او سپاینل کارډ ته. نو فرست موږ په دې کې ووایو برین چې دی نو دا سره یو امپورټنټ آرګن دی چې هغه د باډي ډیفرنٹ فنکشنز کنټرول کوي او که فرض که په برین کې یو ډیفیکټ راشي نو هغه برین په خپل فنکشن په پراپر طریقې سره نه کوي او د دې د وجې نه به هغه فنکشن چې دی هغه به لاس کیږي. بیا موږ وایو چې برین چیرته دی په باډي کې. برین موجود دی په سکل کې بیا کم کرینیم بون چې دی هغه دا انکلوز کړی دی او برین ته پروټیکشن ورکړی دی. بیا برین چې دی د دې 3 لیئرز دي چې هغه ته موږ کلیکټیولی سوایو میننګز. د نه علاوه برین کې چې دی وینټریکلز دی پکې او کوم وینټریکلز او کوم مطلب سنټرل کینالز په سپاینل کارډ کې. نو په دې وینټریکلز او په کوم سنټرل کینالز چې دي د سپاینل کارډ په دې کې چې کوم فلویډ دی نو هغه فلویډ ته به موږ سوایو سیریبرو سپاینل فلویډ. اوس به موږ ډسکس کوو د برین سټرکچر. برین سټرکچر چې کوم دی په دې کې 3 پارټس دي زموږ سره میجر. یو دی فور برین، یو دی میډ برین او بل دی هاینډ برین. تاسو دلته کتلی شئ زموږ سره دا دی فور برین، بیا دی زموږ سره دلته میډ برین، بیا دی دا هاینډ برین. دغه شانتي بیا په دې کې زموږ سره 4 لوبس دي چې یو دی زموږ سره دلته کې فرنټل لوب، دلته کې بیا زموږ سره دی پیرایټل لوب، بیا دی زموږ سره اکسیپیټل لوب او بیا دی زموږ سره دلته ټیمپورل لوب. د دې نه علاوه فردر چې دی کوم ډیویژن شوی دی په هغې کې زموږ سره دی سیریبرم دی پکې. نو تاسو کتلی شئ دلته دا دی سره سیریبرم. د نه علاوه زموږ سره په دې کې دی تھیلیمس، دا تاسو کتلی شئ دلته تھیلیمس دی، بیا دی هایپوتھیلیمس. دا درې واړه چې کوم دی سیریبرم، تھیلیمس او هایپوتھیلیمس د کلیکټیولی جوړ کړی دی فور برین چې دا ټول نه لارجسٹ پارټ آف د برین دی. د نه علاوه بل زموږ سره دی میډ برین دلته تاسو کتلی شئ چې دا چېرته پریزنټ دی. فور برین او میډ برین نه علاوه زموږ سره بل دی هاینډ برین چې کوم دی په دې کې زموږ سره داسې دي سیریبلم دی، میډولا ابلانګیټا او پونز. دا په دې 3 پارټس باندې کنسسټ دی. بل چې زموږ سره بیا د کوم سټرکچر راغلی دی بلو، دا سره دا زموږ سره مطلب سپاینل کارډ دی ښکته. نو موږ څه وایو د برین نه چې دی بیا سره سپاینل کارډ ایکسټینډ شوی دی. د ټول نه مخکې به موږ په دې کې ډسکس کوو فور برین چې دی په دې کې به موږ ووایو تھیلیمس، بیا هایپوتھیلیمس او بیا به په دې کې سیریبرم. تھیلیمس چې دی دا چېرته پریزنټ دی؟ تاسو لیدلی شئ دلته تھیلیمس پریزنټ دی بلو د سیریبرم او د مطلب د سیریبرم نه ښکته او د هایپوتھیلیمس نه بره پریزنټ دی. فنکشن د دې سره اوس فنکشن د دې مطلب برین او د سپاینل کارډ کوم فنکشنز چې دي دا به هغه کنټرول کوي. مطلب کوم سنسري امپلس چې راځي هغه به موډیفای کوي. سنسري امپلس به مطلب د ریسپټرز په ذریعه باندې چې راځي دا به هغه څه کوي، د هغې موډیفیکیشن به کوي. فار ایگزامپل هم سره یا پین پرسپشنز مطلب د پین محسوس کول یا کم کانشیسنس کم آگاهی یا سلیپینګ یا ویکنینګ کم مطلب اوده کېدل وخېدل دا ټول به څوک کنټرول کوي؟ دا ټول به تھیلیمس کنټرول کوي.
بیا زموږ سره د نه بعد د زموږ سره د هایپوثیلمس دا چېرته پریزنټ دی د تھیلمس نه ښکته پریزنټ دی او د میډ برین نه بره پریزنټ دی مطلب دا زموږ سره میډ برین دی او دا زموږ سره تھیلمس او د په منځ کې سره هایپوثیلمس د دې فنکشن سره اوس د سایز د دې چې دی المنډ امر دی مطلب المنډ لایک سایز سره دی فنکشن د دې سره انډوکراین ګلینډ مدا لینک کوي د نروس سیستم سره د هغې کم سیکریشن او څه چې دی کنټرول کوي د دې علاوه کم پیچیوټري ګلینډز چې دي تاسو کتلی شئ دلته راسره پیچیوټري ګلینډز نو دا به څه کوي د دې سیکریشن چې دی هغه هم کنټرول کوي د دې علاوه فیلینګز چې دی هغه هم کنټرول کوي مطلب لکه خوشحالي شو یا سوروز دا ټول به دا پلیجر سوروز دا به ټول څوک کنټرول کوي هایپوثیلمس به کنټرول کوي بیا د زموږ سره تھرډ سیریبرم کم دا پارت چې دی سیریبرم چې دی دا به کنټرول کوي سکیلیټل مسلز او تھینکینګ انټیلیجنس شو ایموشنز شو دا ټول به څوک کنټرول کوي سیریبرم به کنټرول کوي بیا دا ډیوایډ شوی دی په دوو کې ټو پارټس کې مطلب سیریبرل هیمسفیر چې یو لیفټ سایډ دی لیفټ هیمسفیر یو دی رائټ سیریبرل هیمسفیر نو کم لیفټ چې دی دا به د باډي رائټ سایډ کنټرول کوي او کم لیفټ سایډ رائټ سایډ چې دی دا به د باډي لیفټ سایډ کنټرول کوي په دې کې کم انټیریر پارټ چې دی نو هغه سره انټیریر پارټ ته موږ څه وایو olfactory bulb olfactory bulb چې کوم دی دا به سنسیشن کوي د څه د مطلب olfactory سنسیشن به ریسیو کوي مطلب هلته به داسې کوي پروډکشن آف سمیل به کوي نو موږ څه وایو چې زموږ سره کوم انټیریر پارټ آف سیریبرل هیمسفیر چې دی په هغه کې olfactory bulb دی ٹھیک شو olfactory bulb څه کار دی چې هغه به olfactory سنسیشن ریسیو کوي چې هغه به فردر څه کوي پروډکشن آف سمیل به کوي دین علاوه زموږ سره چې دی د سیریبرم چې دی په دې کې د دې اپر لیر چې دی ته موږ څه وایو سیریبرل کورټکس هم ورته وایو دې کې سره ګرے میټر دی مطلب د ګرے میټر کې سره سیل باډیز دی پکې او نان مایلینیټډ ایکسونز دی پکې سیل باډي مطلب نیورونز دی پکې او نان مایلینیټډ ایکسون مطلب هغه ایکسون چې پاره کې سره مایلین شیټ پې نشته هغه ایکسون پکې پریزنټ دی د دې نه ښکته چې دی بیریت د اپر لیر چې کوم دی هغه سره وائٹ میټر موجود دی او پاغه کې کم ایکسون دی مایلینیټډ ایکسونز پکې موجود دی دا زموږ سره دا لارجسٹ پارت دی د ټولو نه په دې کې چې کوم دی دا انفولډینګ شوی دی مطلب د دې سرفیس ایریا چې دا هغه زیاته کړې ده نو انفولډینګ د دې لپاره شوی دی چې د دې رقم سپیس چې دی دا ریډیوس شي د دې علاوه بیا زموږ سره په دې کې 4 لوبس دي کوم یو چې دلته کې فرنټل لوب شو دلته بیا پیریټل لوب شو اکسیپیټل لوب شو ټیمپورل لوب شو په دې کې فرنټل لوب چې کوم دی د دې څه فنکشن دی ای فنکشن دار دی به مطلب موټر فنکشن هغه به کنټرول کوي دی مطلب کوم سیګنل چې د برین نه راځي دی به هغه څه کوي کنټرول کوي به دې کې مطلب سپیچ شو یا سکیلیټل مسل شو دا به کنټرول کوي بیا پیریټل لوب چې دی پیریټل لوب د سره پاره دی چې دی به امپلس ریسیو کوي د کوم ځای نه پیریټل لوب دا به د سکین نه به ریسیو کوي فار ایگزامپل سکین نه چې دی سکین نه یو سنسري میسج راځي نو دا به هغه ریسیو کوي دا هغه ډیټیکشن به څوک کوي پیریټل لوب دې نه علاوه زموږ سره دی اکسیپیټل لوب نو د دې څه فنکشن دی دا به ریسیو کوي او انالایز کوي به ویژوال انفارمیشن فار ایگزامپل د آیس په ذریعه باندې موږ څه ګورو نو دا به راځي چېرته دلته به راځي انالایز کیږي به بیا زموږ سره دی ټیمپورل لوب نو ټیمپورل لوب څه کار دی دا کنسرن دی د هیرینګ او سمیل سره مطلب د ایر په ذریعه باندې چې موږ اورو یا چې د نوز په ذریعه باندې څه سمیل کوو نو دا به راځي دلته د دې په ذریعه باندې به دې څه کوي سنس کولی شي یا به د دې هغه انفارمیشن ریسیو کوي بیا دی زموږ سره میډ برین نو میډ برین چې دی دا چېرته دی دا زموږ سره دی میډ برین او میډ برین د فور برین او هاینډ برین په منځ کې دی دا به زموږ سره د دې فنکشن سره دا به سنسري انفارمیشن ریسیو کوي کوم چې د ریسپټر په ذریعه باندې راځي او دا انفارمیشن به بیا ورکوي فور برین له
دې نه علاوه زموږ سره پوسټر چې کوم دي او اډیټري ریفلیکس نو میډ برین به دا هم کنټرول کوي. ها تھرډ ون زموږ سره دی هایند برین. هایند برین چې دی په 3 پارټس باندې کنسیسټ دی، مطلب سره به کې سیریبلم دی، میډولا اوبلانګیټا او پونز. ها په دې کې به فرست مونږ څه وایو میډولا اوبلانګیټا، نو دا چېرته ده؟ د زموږ سره سپاینل کارډ دی، د سپاینل کارډ په ټاپ باندې زموږ سره میډولا اوبلانګیټا ده. د دې فنکشن چې دی دا به څه کوي؟ هارت ریټ به کنټرول کوي او بریثینګ به کنټرول کوي، بلډ پریشر به کنټرول کوي. دې نه علاوه زموږ سره کم ریفلیکسز چې دي لکه کفینګ شو، سنیزینګ شو، وامیټینګ دا به کنټرول کوي. بیا چې کم د برین نه کم انفارمیشن راځي سپاینل کارډ ته، نو دا به پاس کیږي د میډولا اوبلانګیټا نه. بیا دې زموږ سره بل سیریبلم. ها سیریبلم چې دی دا د میډولا اوبلانګیټا نه شاته دی، ټیک شو، بیهایند میډولا اوبلانګیټا. د دې فنکشن زموږ سره دا به د مسل مومنټ چې دی هغه به کنټرول کوي. تھرډ ون زموږ سره دی پونز. نو پونز چېرته پریزنټ دی؟ دا دی آن د ټاپ آف د میډولا اوبلانګیټا. ها نو د دې فنکشن سره زموږ سره فنکشن د دې دا دی چې کوم میډولا اوبلانګیټا کوم بریثینګ کنټرول کوو، نو دا به د میډولا اوبلانګیټا هیلپ کوي چې په بریثینګ کنټرول کولو کې. دې نه علاوه به دا کنیکشن پرووایډ کوي د سیریبلم او د سپاینل کارډ. زموږ سره سیریبلم دی، د سپاینل کارډ دی، د دې دواړو په منځ کې به کنیکشن هم پرووایډ کوي. ها بیا موږ وایو چې میډولا اوبلانګیټا شو یا پونز او میډولا اوبلانګیټا میډ برین، نو دا ټول څه دي؟ ریسټ آف د برین به کنیکټ کوي د سپاینل کارډ سره. موږ وایو کلیکټیولی دې ته ویلی کېږي برین سټیم. څه دي پکې؟ میډولا اوبلانګیټا، پونز، میډ برین یا موږ وایو هایند برین چې کوم دی دې ته برین سټیم ویلی کېږي او دا به کنیکشن پرووایډ کوي د برین او د سپاینل کارډ په منځ کې.